السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو ملګرو ته سلامونه او د سلام نه پس راغلی وو مسجد عایشه رضی الله تعالی عنها ته. دا مسجد دی، دا ټول هغه مسجد دی دلته کې په دې ځای کې. تو د ویډیو جوړولو مقصد صرف دا دی کله چې تاسو د پاکستان نه ایرپورټ باندې راځئ نو په جده کې چې دی احرام چې دی هلته کې بدلوي. صحیح ده، د جدې د ایرپورټ نه چې راوځي نو څه فاصله کې د مکې نه بهر چې دی هغه ټایم کې به بیا ته احرام واچې او راځې به دلته کې عمرې له. کله چې یوه عمره ستا پوره شي نو بیا به د مکې ښار بدلې بل ځای ته به ځې. نو هغه دا عایشه مسجد چې دا ډېر نږدې دی. موږ هلته د مکې نه دلته راځو چې بله عمره کوو نو دا ښار به دې وجه باندې بدلوي. ٹھیک ده، 5 ریال مکی سے ادھر تک جو ٹیکسی والا لیتے ہیں وہ 5 درہم یا 5 ریال دونوں میں سے ایک چلیږي. او دویم خبردار چې کله هم دلته کې راشي که نه او تاسو خپل هلته ټایم دغه کوي د ورکوي د عمرې لپاره او عمرې له راځئ. هر کله چې هم راځئ دلته کې چې راشئ نو ټایم په ظلم مه اړوئ. که د 14 ورځو په پیکج راشئ که د میاشتې راشئ، که تاسو 50 عمرې کول غواړئ که نه نو 50 هم کولی شئ دلته کې. دلته کې چې راشئ په ظلم ټایم مه ضایع کوئ. دغلته چې دی نو شاته دغه مکه ده او دا مسجد عایشه رضی الله تعالی عنها ده. بس هلته کې چې کله عمره یوه کمپلیټ کړئ دغه ځای نه راوځئ او ښار بدل کړئ. دلته چې راشئ نو مکه ختمه شي او دا بل ښار شروع کېږي. نو په دې ځای کې چې تاسو بیا دلته کې چې احرام واچوئ لکه څنګه چې مونږ غسل وکړئ، په دې ځای نه چې اراده وکړئ دوباره نو بیا هلته تللی شئ او دوباره بیا عمره کولی شئ. بیا چې څومره تاسو کول غواړئ، که د 2 ورځو وي، که د 10 وي، که د 15 وي، که د میاشتې، چې څومره تاسو غواړئ نو کولی شئ. صرف دلته به 2 رکعته نفل ادا کوئ او دې ځای نه به نیت وکړئ او غسل به وکړئ، احرام به واچوئ، بیا به واپس ځئ مکې ته. دغه شارټ کټ ویډیو وه، امید ده چې تاسو ټول به پوه شوي یئ. ډېره مننه. زه خو دا ویډیوګانې وغیره په فیسبوک او دې شیانو باندې اپلوډ کوم نه. زما مطلب دا نه دی چې زه دا اپلوډ کړم او یاره څوک یې ویني چې دی عمرې ته تللی. خپلو کوم ملګرو ته خصوصي هغو ته لېږوه داسې چې اپلوډ کړي نو خلک ترې غلطه فایده اخلي چې یاره دی تللی شو منټ لپاره. په دغه وجه زه فیسبوک ټیک ټاک میک ټاک دې شیانو باندې دا ویډیوګانې نه ورکوم او صرف چې خاص څوک ملګري نو هغو ته لېږم دا ویډیو. ډېره مننه.